ما ډي پي او صاحب ته درخواست کړو، زه ډي پي او صاحب ته بیا هم وایم چې هغه ما ته ویلو ته به تینکیو له راځې، زه نن جړاله راغلم، زه نن جاړم، زما سوی پولیس والو ویشتې دی، دا زما وړوکې سوی بوتلې دی او دل یې راغوږونه شنه کړي وو او یا سړي به راتې چې موږ درته څنګه وایو دقسې بیان به کوې. زه پولیس والو والم ځوړند کړی یم، غوږونه یې راله تاول وي که ال زمونږ دا نه وي مړکو دی او وي ته به دا خپل ال نه وي. نو زه خو په دې پته نه پوهېږم چې موږ به انصاف د چا نه غواړو، چې که زموږ سیاستدان موږ سره انصاف نه کوي، زموږ ججان موږ سره انصاف نه کوي، زموږ ډي پي اوګان موږ سره انصاف نه کوي، زموږ عمران خان موږ سره انصاف نه کوي، نو موږ انصاف د چا نه غواړو. زما نوم مهناز ګل، سوشل LHV سرکاري LHW. زموږ د خپل کور یو مسله وه د جایداد، ما ډي پي او صاحب ته درخواست کړی، زما د حق مهر ځمکه وه او کور و، په هغې زموږ خپلو کې لانجه وه، زما خاوند سره به اشفاق و د اشفاق وروڼو پې جګړې کولې، وایي دا به موږ له راکوی، ما ته به یې دمکیانې کولې، وایي تا به پې موږ وژنو، الټه به پرتی بله ورځ له به دې څوک د اوچتولو نی، بچي به د لمړکو ته موږ نه خبر نه. زه د امریکې نه نه یارېږم، زه د ډي پي او نه، د SP DSP نه، د عمران خان نه، د چا نه نه یارېږم چې چا له زه لاړه شه. بس ما سوچ وکړم راشه، زما دا هیلت هاوس هم دی او حق مخر مې دی، زما پکې نوکري روانه ده، زه لاړم ډي پي او صاحب ته ما درخواست وکړو، ما ورته دغسې ما سره په حق مخر باندې جنګېږي، زما بوټ زما په کور نه پرېږدي او وایي دا زما د مال یې راکې، کله به یې را خرڅ کړی دی، کله به یې په زبردستۍ د نه نیسم. ما ورته وی چا سره دې خبره کړې ده، ما ته خو دې نه دي ویلې، ما نه دي درکړې، وایم کله موږ تاله یا درکړې دي یا هم در خرڅ کړې دي، ته زما بوټ څنګه راغورځې او ته زما نه کور څنګه نیسې، راغه زما له کور ایسه کې دیوال را اوږد کړم، پټي کې لوی دیوال را شروع کړو، هغه مو پې بیا بند کړو او ما ډي پي او صاحب سره دغه درخواست وکړو. ډي پي او صاحب ما له مارک کړ، وی دا یو ساعت د سرډیرو تاڼې ته DSP له هلته لاړو، هغې وي د چوټي ده او وي دا موږ مارکو نستې تاڼې ته، چې هلته کې نستې تاڼې ته ورسېدو، موږ ته یې ټلیفون وشو، یاره درخواست در ورسېدو، معلومات یې وکړې، بیا هغې مارک چوکۍ ته تولندۍ چوکۍ ته، هلته کې زه ورغلمه، ورته مې ویم زما دغسې درخواست کړی دی په اشفاقو، هغه وایي چې زه د هېڅ چا نه یارېږم، دا ځای به درنه زه نیسم. هغې ما ورته وایي چې اشفاق څه دی، ته خو هغه خو داسې وایي د چوکۍ د پولیس نه به ویرېږي، زه په تمه کېناستم، ویم زه صحیح د دې به راشي، ما خو د حق غوښتې دی او انصاف به راسره کوي. په هغې کې ورځ تېره شوه که دوه تېرې شوې، دغه دی چې اوس زما زوی ما بل کور ته بوځي اختر له، راپسې راغی وي مورې ځو هغه کور ته اختر له دې بوځمه، موږ په لاره باندې داسې تلو، زما د لور کور د ګل محمد قلعه کې، هلته کې موږ چې څنګه هغې لارې ته ورووتو، نو زما زوی ما نه مخکې روان دی او پولیس والا راغلی، یو سپینو کپړو کې او یو وردي اچولې وه، بغیر وردی نه دغه سپینو کپړو کې پولیس والا زما په زوی باندې اواز وکړی دی چې لاړې، هغه ورته لاس اوچت کړو، دې کې پرې ډزې کړي دي، چې ډزې کړي دي، بیا چې زه ورغلم بس مخامخ یې سینې سره م ویشتو، زما زوی لغړېدو په خاورو کې په وینو باندې رنګ بنګ پروت و، ما چغې جوړې کړې، ما خو د انصاف دپاره دا درخواست کړو، ما سره تاسو دا انصاف وکړو، رالی زما زوی مو وویشته، دا مو ولې وویشته، هغې دقه شانته ودرېدل، په دې کې بس ګیر پرې ډزې شروع شوې، زه هم منځ کې ناست وم، ما خپل زوی جړلو چې ډزې لږې دغه شوې ګمې شوې، ما خپل زوی داسې راغ که ځان سره وروچت مې کړو او دلته کې مې یو بل ته منت زاري شروع کړو، راشئ ما سره زما زوی یوسئ، زما زوی کې سا شته چې دی بچ شي، چې ما سره چا واچولو په دغه کې ګاډي کې یو مړو نوخارن کمپلیکس ته، هلته کې ما هم دغسې بیان وکړو، ما ورته زموږ د ځمکې تنازع وه، دا پولیس والا راغه د هغې په حق کې راغلي دي، زما په حق کې نه دي راغلي، ما له د درخواست په ځای کې یو ورځ هم نه دي راغلي، دغه وخت ورته چا ټلیفون وکړو یا وله چا پیسې ورکړي، ما ساجد او اشفاق یاد کړه، ما زما غله هغې دي، دا پولیس والا چې راله ډزې وکړي، کو د هغې په خولې کړي او کو داسې په خپله کړي، پولیس والا به ما ته وایي چې ولې زما په زوی باندې ډزې وکړي، زما زوی څه مغرور نو، څه 302 پې نه وه، ماشوم و د 15 کالو، زه هغې کور ته بوتلم، زما د اختر نوې جامې کیړی، زما د بچو کیړی په ګوتو کې پرتې وې، قرآن مجید پروت و په بیگ کې، هغه هر څه په لاره کې وغورځېدل،
ما خپل زوی یوړو هغې ماله ریفر کوي بویې سه علاج ته بوتلو په ښه علاج یې ورته وکړو شکر دی زما زوی بچ شو خو د دې نفس هم هغه ته څه دغه ورسېدو دې پولیسوالو به کړي ځکه په ما یې هلته هم دمکیانې کولې وی که ته میډیا له بیان ورکړې نو وی چې میاشت جون دی نو وی 14 ورځې به شي وی پرېږدم ونه وی دغسې به سره کوو نو زه چیف جسټس ته درخواست کوم چې په دې کې په خپله انکوایري وکړي چې دا څه مسله وه چې ما د انصاف دپاره درخواست وکړو او ما سره دومره لویه بې انصافي وشوه زما له خو نور هېڅ څه چل نه راځي زه رالم دغه میډیا ته رالم که بل څه لارې زه به وله وګورم چې نور چاته منت زاري وکړم موږ خو په خپله لاره باندې روان او دا ظالمان راله زما په زوی ډسې مو کې او اوس یې پوټه زما په زوی او زما په خاوند FIR هم کړی دی او ماشومان راله بوزي انویسټیګیشن والا به راغلي غوږونه به تې تاوي چې شا به موږ درته څه وایو هغه به وایي ویوخي بیا ورته کیمرو نیسي چې شا به وایي دا رور مې ځان په خپله ویشتی دی او زما پلار چې دی پولیس والا ویشتی دي نو دا خو هر څه چې دي نو آخرت کې به هم پته ولګي او دلته کې به هم انشاءالله پته لګي زه دا نه ویم چې چا وویشته هر چا چې وویشتل ډزې وې زه به هم پکې لګېدلم زما زوی پولیس والا وویشتی دی زما زوی جمدی دی بیان یې ورکړی دی دغه پولیس والا اشفاق او ساجد سره ملګرو زما په حق کې هېڅ کله هم نو راغلی که راغلي زما په زوی به یې ډز نه کولو ما ته به ولاړو ما نه به یې تپوس کړو چې تا درخواست کړو موږ هغې کې راغلو زه به ورسره واپس زوړ کور ته تلم دی دغسې په لار کې موږ سره دغسې چل وکړو زه بس د دغې خبرې انصاف غواړم د عمران خان نه غواړم او د SP نه موږ غواړم بیا هم ویم چې ما DPO صاحب ته درخواست کړو زه DPO صاحب ته بیا هم ویم چې هغه ما ته ویلو ته به تینکیو له راځې زه نن جړاله راغلم زه نن جاړم زما زوی پولیس والا وویشتی دی ما انصاف غوښتو ما سره انصاف ونه شو ما سره به انصافي شوې ده زما زوی څه مخرور نو زما زوی څه قاتل نو چې دی رالو زما په زوی یې ډزې کولې د 15 کلونو دی زه چې زوی مې یوړو نو راغلی دي زما د کور دیوال هم نړولې دی د کوټو ورونه هم مات کړي دي زما کور کې چې څومره سامانونه کړي دي هغه وړي دي بل ځای کې موږ نوی کور شروع کړو لا صرف لنټر مو پیاچولو تیار نو هغې کې چې کوم سامانونه پراتو کټونه مټونه وغیره اخیستي دي ټول یې سوځولي دي هغه کور کې چې زما کوم بېګناه زوی ناست و هغې راوستی دی مرګ لیوالی دی وایي شا به ځای نه راته ښایه د ساجد کور مه ښایه نور ټول ځای نه ښایه نو زه خو په دې پته نه پوهېږم چې موږ به انصاف د چا نه غواړو چې کو زمونږ سیاستدان موږ سره انصاف نه کوي زمونږ ججان موږ سره انصاف نه کوي زمونږ DPO موږ سره انصاف نه کوي زمونږ عمران خان موږ سره انصاف نه کوي نو موږ انصاف د چا نه غواړو ما سره خو لویه بې انصافي وکړه لالګیا دي کله وایي میاشت کې به مو ختمو او کله وایي 14 ورځو کې به مو ختمو زما خو زوی ماشوم زوی و هغه څه په خوشحالۍ زه بوتلم چا ورته ووایي که پولیس له چا پیسې ورکړي په پولیس به درخواست وکړو زما زوی په جواب کې وایي نه وي پولیس سره موږ مقابله نه شو کولی وایي په هغې درخواستونه نه کوو په دې مو کړي دي وایي لاړ به شو DPO صاحب ته به ګیله وکړو ما سره چې کوم هلک دا زما زوی بوتلو ما ورته منت زاري کړو د دوبۍ نه راغلو ورته مې وی پخپو ورته پرېوتم ویم زما به زوی مې زما به روره مې د خدای دپاره ما سره زما را زوی اوچت که اما بوتلین کمپلیکس کې دغه ځای نه راوستی دی او بیا ښه سم مرګ لوالی دی او چې څه سې کړي دي الله ته علم دی خو هغه یې هلته کې ګیر کړی دی چې اوس راغلی دی که نه د دغه علم راته نشته هغه هم بلکل بېګناه دی بیا ویلي دي لکه هغه ځای کې زمونږ هم بیکونه میکونه غورځېدلي دي نو هغې کې چېرته د پولیسوالو تماچه به هم غورځېدلي چې مړه شوي نو هغه به هغې بیکونو سره کور ته د چا هغې ایشتي نو اوس وایي چې دا ده ترې نه پټه کړې ده او دا ترې ده وړې ده نو دغه مسلو کې لکه دې بیکونو کې به خامخا څه ناسبه تللو چې پسې ټول هرڅه پراته وو ګینې نه به یې وړل بس دا هسې هم هغې وړل دغلته به پسې پرېښي خو زه د انسانیت دپاره چې څوک یې کور ته یونسي وشوه دغه تماچه یو ځل هم دغه لږ نه راغشتې هغه پسې زه کور ته تللی وم او په کور کې دننه مې ورته منتونه کړو چې زما دا زوی ما سره لږ یوسه هسپتال ته دا زما وړوکې زوی یې بوتلی دی او دلې را غوږونه شنه کړي وو یوه ښځه به وي هغې به وخلمه او یو سړي به راتې چې موږ درته څنګه وایو دقسې بیان به کې کو د دا خپله خبره وکړه دا خو ته وایې چې سپینو جامو کې یو و او یو وردی کې او زما رور یې مخکې وویشتن دا خو ته موږ غله کې داسې به نه وی شا به وایه چې
چې رور مې مخکې ډز په پولیس والو کړی دی او بیا مې رور په خپله ځان ویشتلی دی او زما پلار چې دی نو راغې لږې شو پولیس والې ویشتلی دي. نو دا د انصاف خبرې د الله د قهر او غضب نه یره پکار ده. لږ د الله نه ویریږئ او را دومره ظلم مه کوئ. که تفتیش هم کوئ نو لږ د انصاف په طریقه باندې یې وکړئ. زما نوم دی افتاب. ما زه پولیس واله والم ځوړند کړی یم. وي ته به دا لوې چې زما ورور سره مشین او ډومنې سپینو جامو والی ویشتی بیا پې د پولیس واله ډزې کړي دي ورور یې ویشتی بیا د ستا پلار سره مشین راته وي که نه هغوی راته وي چې وي دا به ووایې چې د ستا پلار سره مشین او د پولیس والې دواړه وویشتل او هغه وتښتېدلو او راته وي چې وي ته به صرف دا وایې چې ما لمر راولې زما ورور هغه خوښ دی. وي شپږ پیولې وي 50 دانې به جاجر کچولي وي خاص په مخ مخولي غوږونه را لتاول وي که ال زمون دانه وي مړکو دی وي ته به دا خپل ال نه وي. زما ورور ډومنې سپینو جامو والا ویشتي ما ورته دا ویلو بیا ما خپل ورور له اوبه راوړی نو چې بیا راغلم پولیس والا مړه پراته